وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. درنو اوریدونکو زمون د دکان پتا یاد ساتي. پشاور شهر کې صفانه خواشاته کباړي بازار د فیض الله او اسد الله د کسټي دکان. احترامات صدر محفل هذا جناب حضرت العلامہ مولانا محمد اسلام سے زماڈیر محترم قابل صد احترام مہمان گرامی مداح مصطفیٰ حضرت العلامہ مولانا ظہور احمد صب و دیگر علماء کرام مہمانان گرامی، بالخصوص ناظم محفل هذا پر اجازت. زما معزز و محترم و سامین و حضرات رنو، داقائے نامدار حبیبی کردگار احمد مجتبی امام الانبیاء فخر کائنات و موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، عاشقان و محبین و امتیانو، رب ذوالجلال مدا دمین محبت اخلاص و خلوص نڈک جمواری الہ دے پخپل درگاہ عالیہ کی قبول و منظور کی یمین ہو. دہا غزات آیات گرن نن را جمع شویو کم ذات چے دی دنیا تا دا ظہور نباد صدپاست سورلس وکال شوی دی. دا ہر دور علماء پا بیانون استڑی شو، مصنفین دا مدح پا صفات لکل استڑی شو، شاعران پا شعر کے پستائل استڑی شو، مداحین پا اشعارو کے پویل استڑی شو، مورخین پا تاریخون استڑی شو، لیکن چا دا پاک ذات صفات تمام تاون رسول. مدا فقیر و حقیر سرتا پا تقصیر و دا پاک ذات پشان کے سوائی. ہزار بارہ بشویم دہم بمشک و گلاب ہنوز نامت گفتن کمال بی ادبیس. ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اغسمر قصیدے او اشعار دا دے پاک ذات پیات کی جوڑ اکڑی، خو بیا هم وائی چه پدے دمر مقالو او اشعار لکلو کے
زما زبان د دې قادر نه دی چې د پاک ذات صفتو کې، لیکن د امام الانبیاء علیہ السلام په یادونه وای ما خپل شعرونه خسته کړی دي. هغه کلام، هغه شعر، هغه رباعی، هغه نعت، هغه غزل، هغه کتاب، هغه بیان، هغه منبر چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یادګیرنه پکې نه وي، پاره کې خیر او برکت نه وي. معززو، هغه پاک ذات دې محفل ته ضرورت نه لري، هغه زمونږ صدقاتو ته ضرورت نه لري، هغه زمونږ درود ویلو ته احتیاجمند نه دی. او که څوک محافل جوړای، کدا هغه په نوم او ارواح پسې ایصال ثواب کې صدقات کوي، که علما مناقب او صفات بیانوي، د دې په خاطر چې رب کریم د دې محفل په برکت د هغه پاک ذات شفاعت د الٰه د ټولو نصیب وګرځي. امین. معزز، د هغه ذات په یاد نن را جمع یو، کم ذات چې په انسانیت کې د تمامو صفاتو کمالیه او جامع دی. د مخلوق سره چې څومره صفات خایيږي او لایق دی، الٰه العالمین هغه ټول پټوله صفات محمد عربی علیہ السلام ته ورکړیو او د هغه صفت انتهای ورکړیو. دغه یو شک که علم یو لوی صفت دی، خو امام الانبیاء علیہ السلام د علماء استاد او معلم دی. سیرت حلبیه کی روایت راځي، محبوب وای ما رب ذوالجلال درې قسم علوم را کړل. یو قسم علومو کې ما ته امر وکړه چې دې باندې مختص ذات ستاره داستانه سیوا بل څوک د دې حامل جوړېدې نشي، یوازې او یوازې تا سره به وي. دویم قسم علوم محبوب وای ما ته اختیار راکا، بعض خلکو ته ورکا او د بعضو نه مخفي وساته. دریم قسم علوم هغه علم د ظاهرو چې وای زه مامور شم په تبلیغ د هغې باندې، نو که تاسې د دنیا په سطح مولیان ګورئ او علما ګورئ، دا ټول پټوله د امت علم چې راغونډ کوي، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم د درې میسې په ذراتو ذراتو کې لګیا دي. او مبارک دومره ذهین انسانو، که یو چا په هر زبان کې او یو عمیق سوال کړی دی، خو د محبوب د ذهن داسې کمالو چې زر تر زر به د هغې انتها او حقیقت ته رسېده. یو چا ته یو ورځ پوښتنه وکړه، محبوب ته وایي دا راته ووایه چې کم من کم فی کم علی کم څه شی دی؟ کم من کم فی کم علی کم څه شی دی؟ محبوب ورته وایي اثنان من اثنین فی اثنین علی اثنین. ګوره کتا نه څوک پوښتنه وکړي څو دي، د څو د اړخه دي، په څو کې دي، په څو باندې دي، دا څه شی دی؟ محبوب جواب ورکړي اثنان من اثنین فی اثنین علی اثنین. اسائل استاد خبر مقصد دا دی، دو سیزونه دي فرض او واجب ورته وایي. من اثنین د دو ذواتو د اړخ نه دي چې رب ذوالجلال دی، او محبوب وایي چې زه زما د اړخ نه دي. علی اثنین په دو جماعتونو دي چې انسانان او پیریان دي. فی اثنین په دو ټیمونو دي چې ورځ او شپه ده. دا د عقل او د علم کمالو. یو بل قبیله والا ورته راغی، هغې به په خپل زبان کې الف لام نه استعمالو، د هغې په ځای به یې میم ادا کو. نو په خپل زبان کې ورته وایي امنم برم سیامم فم سفر. ګوره د عربي زبان نه ښکاري سړی وي، دا به انګلیش. امنم برم سیامم فم سفر. محبوب متصل ورته وایي لیس منم برم سیامم فم سفر. د هغه په زبان جواب ورکا او د الف لام په ځای ورته میم ادا کا. هغه وایي امن البر الصيام فی السفر. محبوب وایي لیس من البر الصيام فی السفر. دا یو تفصیلی جزئیه ده ځان ته چې سفر کې روزه نیول بهتر دي که خوړل بهتر دی. د محبوب مقصد دا او هغه سفر چې د جهاد سفر وي او د روزي د وجه نه مجاهده کې کمزوري راځي، دغه روزه بیا ثواب نه لري. نو جهاد کې خوړل بهتر دی. عرض می دا کو که علم یو صفت دی، خو محبوب په دې صفت کې انتها او کمال لري.
دا سخا یو ښکلی صفت دی. تمام عبادو تربی کریم دا انفقو 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 اوامر را لیگی. اے مومنہ سخا کوا، نفقا خرچہ کوا، خرچہ کوا. ذکا موتا احضرت الانفس الشح، نفوس ټول بخلو تا حاضری کړی دا هر چا په نفس کې بخل وی. یعنی تاسو هر یو چې کله خیرات کوئ دی جب تلاس وړئ نو دې زړه ته یو شیطانی القا کېږي، مړه پرېږده. داسې راځي زړه ته که نه؟ احضرت الانفس الشح. نو هر انسان ته رب کریم وی انفقو انفقو انفقو، خیرات کوا کوا کوا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په سخا کې داسې کمال لري چې رب کریم هغه ته د انفقو په ځای باندې وایي لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. اے محبوب لاس دې تړلې مساتا نو بخل مکوا، خو لا تبسطها كل البسط، دا لاس دومره کلاوم مساته دا څومره چې سخا کې دومره سخا مکوا. موتا کې بخل دې رب کریم وایي سخا کوا، لیکن محبوب کې دومره سخا ده چې د سخا نه یې لږ کنټرولوي. سخا کوا خو دومره نه. وجه داوا چې او ځل د مازدیګر د مانځه ټیم دی او دننه کور کې د محبوب عربي علیه السلام سره یو صادر دی، یو لنګ دی، یو قمیص دی، نور څه نه لري. یو بیبي راځي ورته وایي ما ته دا قمیص راکئ. د محبوب د اخلاقو نه قربان چاته خو یې نه دي ویلي ما قاله لا قط الا فی تشهده ولولا التشهد لکان لاؤه نعمی. علامه بوصیری وایي محبوب په زندګۍ کې هم چاته نه دي ویلي چې نه در کوم. یو ځل تشهد کې لا اله الا الله ویلی دی. کدا تشهد نه وي نو د محبوب الله الله بټول نعم نعم وي او بوي. بیبي ته قمیص ورکا، قمیص نشته چې اوس بهر ته مانځه ته لاړ شي. په دې امید ناس دی کاش یو سړی راشي ماته یو قمیص راوړي چې قمیص واچوم لاړ شم مانځه ته وزما. قمیص رانغی جبریل علیہ السلام را ورسید، آیت نازل شا لا تبسطها كل البسط. محبوب بخل خکار نه دی، بخل مکوا، خو دومره سخام مکوا. دا لاس ټول پټوله داسې مساتا چې دا خپل قمیص دم خلکو ته ورکا فتقعد ملوما محصورا. بیا ځان ته ناستې په ځان ملامتۍ وایي چې کاش دا خو مې نه ورکړی. عرض مې دا کو که سخا یو صفت دی خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سخا کې داسې کمال لري چې ما تا ته امر د سخا کېږي خو محبوب ته امر د کنټرول کېږي. لږ گزاره کوه. دا د ډېرې سخا د وجې. عرض میں دا کو د ټولو صفات و کمالیه او جامع د تمام علماء سردار د خپل دور د پیرانو لوی مرشد او پیر. لیکن د ټولو صفات و کمالیه او سره سره امام الانبیاء علیہ السلام بیا یوازې خانقاه او جماعت پورې تړلې وخت نه تیر کړي بلکې مبارک د جنگ په میدان کې په اول صف کې جنگیدونکو مرد میدان مجاهدم پاتې شوی دی. او مدنی زندگی کی لس کاله تیر شوی دی. په لسو کلونو کې 19 میدان جنگ کی پخپل حاضری کړی دا او پخپل زندگی حیات کی 250 سری او ټولګي د جهاد غزا ته لګلی دي. نه 250 جمع کوي سوتی جوړیږي او بیا لس کالو کې دومره غزوات او دومره سریې تللی دي. تاسو دا بیا په میاشتو تقسیم کړئ نو غالبا دویمه میاشت د غزا یا د سریې نه خالی شوې نه ده. یا هره میاشت کې غزا شوې او یا د غزا په ځای باندې سریه هغه د جهاد ټولګي ته وایي چې محبوب په زندګۍ کې شوي دور کې شرکت نه کړي او غزوه هغه ده چې امام الانبیاء علیه السلام په خپل ور کې حاضری کړې ده. نو مبارک د ټولو صفاتو سره سره یو ډېر زړور انسان او په جنگ او د جهاد په میدان کې د ټولو نه مخکې تلونکی انسان او په هر ډګر او میدان کې چې شکست ګټ شوی دی یوازې هغه چې په اول خط کې پاتې شوی دی او خلکو شکست خوړلی او امام الانبیاء علیہ السلام بیا هم په اس باندې سور دی آواز کوي الی عباد الله الی عباد الله. اے د خدای بندگانو کم خوا لاړئ ما طرف ته راشئ. دا د شجاعت انداز. یو واقعه د شجاعت عرض کوم بیا تاسو سوچو کوي چې محبوب کې څومره ایمانداری ده، څومره جهادي جذبه ده او څومره زړور انسان دی. مکه معظمه چې فتح شوه 10,000 صحابه کرامو شرکت کړیو
2000 کسان مؤلفۃ القلوب تازه دم ایمان راوړن کې کسانو. ولس ورځې مکه معظمه کې پاتې شو یا 19 او محبوب بیا د هغې نه بعد د حنین په غزا روان شو. 12,000 لښکر تیار شو. دا د جهاد دسته ډېره مزه او خوند لري. جهاد هغه سلا اچولی او دا دسته چې روانې ډېر خوند کوي. او د مجاهدینو په دې زړه کې د تعرض په ټیم باندې داسې یوه هوا راځي، یو ډېر خوند نه یو ناشنا مظلم کوي او ناشنا په خوند روان وي. نو د بعضو کسانو په زړونو کې دا رالل چې نن د 12,000 لښکر مقابله څوک کولی شي. نو رب کریم پاکان خلکو د دوی دا خبره خوښه نه کړه چې تاسو سره ټیم په ټیم امداد ما کړی دی، داسې حالاتو کې مې امداد در سره کړی دی چې تاسو ډېر کمزوري وئ دنیايي اسبابو سره. نن چې تاسو 12,000 لښکر تیار شوئ نو په کثرت فخر ولې کوئ؟ الہ دا وغوښتل چې 12,000 لښکر ته شکست ورکوي، سو بیا د پاره د دوی په زړونو کې په کثرت اعتماد را نشي. الہ فرمای وضاقت علیہم الارض بما رحبت، دا ما مصدریه دی، جمله تعویل د مصدر تاوړي علما پی پویږي او با په معنا د مع سره ده. ای وضاقت علیہم الارض مع رحبها ای مع وسعتها، دا پراخ زمین په الہ العالمین راتنگ کو. وجه داوا د حنین خلق د بنو سعد قبیله وا او دا هغه قبیله ده کما قبیله کې چې محبوب علیہ السلام رضاعی موده کې د حلیمه سعدی رضی الله عنها ته رودلو. دا غي په غزا باندې محبوب روان دی. د دې د قبیله یو مشر دی عبد علی نامه ده او دا ډېر خيار انسانو. دا هغه انسان دی چې کله د محبوب بعثت وشو شیطانان د اسمان د تلو نه بند کړی شو، ابلیس لعین دا ټول شیاطین خور کړل، عرب عجم شرق و غرب تلاړ شي. نوې حادثه راغلې ده، څه مسله ده؟ 9 پیریان رالل، محبوب علیہ السلام د بطن نخل په غاړه د سبعی منځ ادا کو او په دې ځای کې قرآن کریم اورېده. هغوی ایمانونه راوړل او خپل قوم ته دعوت یې وړه. انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. او د پیریانو دا دعوت د الہ العالمین خوښ شو. قرآن کریم کې موږ او تاسو ته په هغې صورت نازل کړ. نو چې کله دا ستوري را لمبې شروع شوي نو دی عبد علیل ته خلک ورلل. دی دومره سپینګرې شوی و چې د ده دا باڼه دا پر سترګو پراته و. جرګې په ټیم به خلکو په زانګو کې راوړه او بیا به یې ورته سترګه اوچته کړه، خو چې ده به فیصله وکړه د کاڼي کرښه به وه. ډېر هوښیار انسان. نو عبد علیل ته خلک رالل وایي ستا خو نظر کمزورې دی، د شپې دا ستوري منډې وایي، داسې ګزار وشي لمبه لاړه شي، دا څه شی دي؟ نو دومره هوښیار دی. هغه ورته وایي دا مریخ، دا مشتري، دا غټ دا 5 یا 7 سیارات چې دي دا وګورئ دا لمبه دی نه ځي که د وړو ستورو نه ځي. که د غټو ستورو نه لمبه ځي خو خطرناکه مسله ده، که د وړو ستورو نه ځي بیا مه یېرېږئ، دومره غټه خبره نه ده. نو نه د دین نه خبر دی، نه عالم دی، نه شریعت نه خبر، لیکن د عقل په بنا دومره هوښیاره مشوره ورکوي. هغې ورته وی چې د غټو ستورو نه خو لمبې نه ځي، وی بیا یېرېږئ مه څه خاص حادثه نشته. عبد علیل ته خلک ورلل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لښکر سره را روان دی، مقابله کو چل راوښایه. هغه ورته وایي چل دا دی چې د حنین په تنګي کې 200 غشویشتونکي په دې اړخ کېنوئ او 200 کسان په دې اړخ کېنوئ او هلته ونې دي په دې ونو کې پټ کېنئ. او چې کله دا لښکر دی تنګي منځ ته راشي نو یو ناڅاپه 200 غشي ګزار کوي، نو دوی کې به زخمیانو شي، په خپلو زخمیانو به شي او په شهیدان دی دې طرف ته راتلی نه شي. دویم دا دی شاته لوی میدان دی، زنانه او ماشومان او خوان او ګډان ټول بوځئ. اول صف کې نارینه ودرېږئ، بیا ماشومان ودروئ، بیا زنانه ودروئ، بیا د اوښانو قطار جوړ کئ، بیا د ګډانو قطار جوړ کئ. اول خو به د دې تنګي د غره نه دوی راتېر نه شي. که دا مسلمانان راواوښتل لندې چې وکتل دا لښکرې ولاړې دي نو د لرې نه څه پته لګي چې دا اوښ دی که سړی دی. هغې به وایي دا خو د سړو قطارونه دي، دا څومره لښکر تیار شوی دی.
نو واپس به شکست خوري لال بشي. الہ العالمین چې کله د یو قوم شکست غواړي او یو قوم ماتول غواړي هيا اسبابه اسباب ورته جوړ کی. الہ دا غختل چې یو طرف ته صحابو ته شکست ورکی بیا د پاره دی په کثرت فخرونه کی، بل طرف ته دا غختل چې د دې قبيله والا یو ګډ هم په کور کې پاتې نشي او ټول پټول د مسلمانانو قبضه کې راشي. هغه تیار میدان تار سره کوس کړی دي او چې محبوب سره د لخر د مینس ته ورغی. مکه معظمه یو شخص د شیبه نومیږي، دا هغه شیبه نه دی کوم چې د عتبه ورور دی، هغه بدر کې مردار شوی دی. د دې شیبه د ترزوی حضرت علی کرم الله وجهه د بدر میدان کې مردار کړیو او شیبه خبره پزړه کې اچولې و او ویلي که موقع په لاس راشي نو زه به امام الانبیاء باندې گزار کوم او د خپل ترزوی بدل به ورناخلم. نو هغه شیبه وایي په دې غزا د حنین کې زه هم د نبی اسلام په لښکر کې روان شم. وایي ما ایمان نه وروړی، زما مقصد صرف دا چې یو موقع پیدا شي چې محبوب په دې غزا کې ځان ته شي او زه پې گزار وکم او د خپل ترزوی بدل ورنه واخلم. په دې نیت روان شوی دی. او دویمه وجه زما د تلو دا وه چې نبی علیہ السلام که هر څنګه وځئ په دین نوم خو زما د قوم سړی و او د بنو سعد مقابله کې ما دې ځان ته نه پرېښودو. دې تربورولۍ کې روان شوی وم، دیم روان دی. کله چې دې تنګي باندې صحابه کرام وردن نشو 400 غشي رالل، 14 صحابه کرام زخمیان شو او داسې شکست ګډ شو چې 12,000 لښکر کې بیا شاته چانه کتل څوک پاتې شوي و په دې وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په آس باندې سور. دغه شي گزار د هغه وخت سره لکه نن چې ماشین وي، راکټ وي، پیکاوي، ته یو سړی په آس باندې سوري او تا ته 400 ماشینې څوک ونیسي نو چې ډېر هم زړور وي نو د آس نه خو به پولي ته ټوپ کوې که نه به کوې. خو محمد رسول الله علیه السلام د آس نه کوزیږي نه، هغه په آس باندې ناست دی او یو आवाज کوي الی عباد الله الی عباد الله، اے د خدای بندگانو کم خوا لاړئ ما ته راشئ ما ته راشئ. دا आवाज ښی اړخ کې صدیق اکبر رضی الله عنه واګې نیولي ولاړ دی، چپ اړخ کې ابو سفیان 19 ورځې مخکې ایمان راوړی هغه ولاړ دی، حضرت علی رضی الله عنه لږ مخکې ولاړ دی، نور شکست ګډ شي یو خوا بل خوا خلک لاړل. هغه شیبه وایي ما چې وکتل چې محبوب یوازې دی ما وی اوس موقع د رازه گزار وکړه. وی د شاه د اړخ عالم البدایه والنهایه کې ابن کثیر دا روایت ذکر کوي چې خلا نږدې شوم اوس د گزار اراده ده او چې څنګه می گزار کو اذا برق برقه شدیده، یو سخت برېښنا رااله او د دې پړق سره وایي زما د سترګو نظر لاړو په ځمکه کېناستم، محبوب زما د نظر نه غایب شو. حیران یم دا څه چلو شو، لږ وروسته ګورم نظر مې کاړو که بیا را پاڅېدم او چې په دویم ځل په محبوب گزار کوم بیا برېښنا رااله یو بړق شه زما د سترګو نظر لاړه بیا کېناستم. وی په دریم ځل را پاڅېدم او چې دریم ځل مې څنګه گزار کو د محبوب نه اشنا د کشف رادارو هغه د کفارو په اړخ باندې مخ وې داسې مخې راته وکړه. ما ته وی شیبه د جنگ په میدان کې خلک کفار وژني، ته د الہ العالمین په پیغمبر د گزار ارادې کې دا سکے. وې دې خبرې سره زما په دې زړه کې یو تحول راغی، راوړاندې شم او په دې زین د اس په دې زین مې لاسونه کېښودل او مې ویل مد الی یدک وبایعک یا رسول الله، لاسونه دې راوږده که بیعت در سره کوم ایمان راوړم. د محبوب شجاعت اوس پته لګېږي 400 غشي ورېږي او په دې ټیم کې نبی علیہ السلام هغه نه لاسونه ونیول کلمه ورته لولي بیعت ورکوي. سوچ کوا یو پیر سے مرید ته بیعت ورکوي او 400 ماشینې ورته بندې دي، په دې ټیم به بیعت ورکړي څوک؟ ټیم به ورکوي که نه بیا فلاني ټیم ته راشي. د محمد رسول الله علیه السلام د شجاعت انداز دی، هغه په دې صحنه کې په اس باندې سور دی او شیبه ته لاس ورکوي ورته وایي قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او چې څنګه کلمه اولستا محبوب چې نظر واچو زړه کې کلمه نه وه په خوله یې ویلې وه، دا لاس یې جمع او شیبه وایي زه یې د سینې په دې مینځ کې داسې ووهلم. بعضې مشایخ توجه کوي دا د محبوب توجه وه، نظر یې ډېر تیز و، چاته به یې چې یو نظر وکړه تحول به راغلی و، خو چې څوک به په کفر ډېر سخت و نو هغې بیا په سینه کې به په سوک وهل.
یولس احادیثو کې محبوب بعض کسانو ته تلقین په ټیم پسینه کې گزار ور کړی وی چې دا گزار را ترا کما ته وی بیا کلمه وایا وی چې بیا می ویلا وی بیا چې را تو قتل سو کې جمع ک بیا پسینه وا وی چې پدریم ځل محبوب زما پسینه لاس اخنو په تمام روی زمین کې د محبوب نام مبغوستر انسان ما ته بل نخ کاری دا وای چې دا دریم کرته محبوب دا لاس زما پسینه کې خدا وی تمام روی زمین کې د دنه محبوب تر انسان ما ته بیا بل نخ ایمان وروړ او چې کله صحابه کرام راغون شول بیا حمله شروع شو کفارو شکست خور او چې څومره دی میدان ته حاضر شوی و نو پاغي کې ډېر کم تعداد خلکو تختیدل او محبوب اعلانو کا چټول پټول او تړي بنديان کوي نوجوانان غلامان کوي خزي وینځي کوي د مقابله تراوتلی صحابه کرام شروع شول چا یو غلام نیولې چا لس غلامان نیولې دي لګیا د گرفتاری شروع ده پدې کې یو صحابي مبارک یو زنانه ته نزدیکیږي وای راځه دي تجر خیمه تدن شتوینځي هغه ورته مخ راتاو که خاموش کینا هغه څوک د چا سره چې تابعات کړي د چا په کومنده کې چې تنن جنگ تراغله هغه زما بچی دی ما غته سینه ور کړی دا صحابي حیران شو پمنډ راغی محبوب توای دلته یو زنانه راجیبه خبره کوي وی سوای وی وای چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سینه ور کړی محبوب خندل وی ویل دا د بنو سعد قبیله دا ما ته بیبي حلیمه سعدیه رضی الله عنها ښکاریږي ډېر په عزت او احترام دعوت ورکړي راي ولې دا زما مور بیبي دا محبوب فاطمی بیبي تم قیام کړی دی او خپل مور بیبي تم قیام کړی دی پاسه دا او دا خپل صادر ورته خور کا بیبي حلیمه سعدیه رضی الله عنها را واستوي دلته کینا بیبي توای دا څومره بنديان چې دي پدې کې 50 چې تګوتک دی نو ستا په سفارش باغی معافي بیبي دومره رشتہ دار لرل د یو د لسو په ځای باندې پاویاو کسانو یې ګوته کې خدا دا مې ترور دا مې د ماما زوی دی دا مې ماما دی دا فلان دی دا فلان او یا کسان بغیر د فدیه نه راغ کړی او بیا ورته ویل ما سره مدینه منورې ته لاړش بیبي وعده وکړه چې ان شاء الله کال ته بزد رضم بیبي حلیمه سعدیه رضی الله عنها روان کال ته مدینه منورې ته رااله او بیا په ایمان مشرفه شو دا هغه بیبي دا حاجیان حضرات چې کله جنت البقیع ته لاړ شي او د عثمان صاحب روضه ته ودرېږي او بیا د عثمان صاحب د شا طرف ته چې کوم لار تللی دا مخامخ چې کوم قبر ښکاریږي دا د بیبي حلیمه سعدیه رضی الله عنها قبر دی دلته دفن او بیا چې داسې د نور خطو په اړه کوم لار کوزه شوی دا د جنت البقیع د دیوال آخري طرف ته چې لوی قبر ښکاریږي دا قبر د بیبي فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها دی دا هغه بیبي او نبی علیہ السلام د مدینه منورې دوه ډلې بنو قریظه بنو نذیر د بنو قریظه سره لاسلیکو کا چې په ما به حمله نه کوي زب پتا سو حمله نه کوم زما دشمن سره به مدد نه کوي تاسو دشمن سره به مدد نه کوم دا وعده لاسلیک شوی او بن نذیر د مدینه منورې نه جلاوطن کړل خیبر تلاړل حوی ابن اخطب سو مشران ځان سره کړل او په مکه معظمه باندې ورغه او د مکه معظمه مشران هغه د ځان سره ودرول او دې کار ته چمتو تیار کړل چې تاسو هم زموږ سره په دې جنگ کې شرکت کوئ او دارنګي د مدینه منورې داخل کې بنو نذیر پرات بنو قریظه پراتو نو دا حوی ابن اخطب د شپې راغې او د بنو قریظه او مشر دروازه یو ټکوله ډیره پار راغلی دی چې داخل کې بنو قریظه ځان سره ودرئ او یو حمله په مدینه منورې راوړي ټوله قبضه کی نو چې دروازه وټکې هغه ورته وایي څوک ویزا حوی ابن اخطب د بن نذیر سردار یم هغه ورته وایي زه ستا په مقصد پوهیم مونږ د نبی علیہ السلام سره لاسلیک کړی دی زه واپس لاړ شه بس زما کور ته مه راځه حوی ابن اخطب ډېر سیاسي سړی و هغه ورته وایي ما ته پته ده تا په کور کې ښایسته روټۍ تیاره کړې ده ته مېلمه دي بدي شي ځکه دا خبره کې غیرت د وجه نه دروازه کوله وکړه حوی ابن اخطب دننه راغی دا دومره پالیسمار انسانو چې د شپې شپې د بني قریظه او مشر خپل رای ته واړولو لاسلیک مات کا وی سحر تاسو د خپل اړخ حمله راوړی نو زه به د شا د اړخ نه مسلمانان مانه نه یریږي لاسلیک مې کړی دی وعده به د شپې ماته کړه سحر به د شا د اړخ نه زه حمله وړم 14,000 لښکر د مدینې منورې نه توش
او مسلمانانو تعداد د نوجوانانو زر کسان، زر کسان او سوار لزر کفار. کله چې محبوب ته اطلاع رااله، صحابه کرام راغونډ کړل، ورته ویل چې داسې ګڼ تعداد کې خلک دي، که د مدینې منورې نه بهر ته وځئ نو تاسو به د یو جانب جنگ کوئ، د بل اړخ نه به مدینه منوره قبضه شوي. داسې وکئ، راځئ دا ځل مقابله داخل د کور کې کوو. شا اړخ ته بني قریظه پراته و، یو اړخ بل اړخ ته باغونه د کجورو، په هغې کې جنگ نه کېده. نو د نور پرېوتو ته مایله اړخ چې و، کم چې جبل صلع دی، د خندق مساجد حاجیانو صاحبانو کتلی دي، د دې اړخ نه خطره وه. صحابه کرامو ته محبوب وایي چې تاسو څه مشوره لرئ؟ سلمان فارسی رضی الله عنه وایي زمونږ په فارس کې چې کله یو قوم مظلومي او ظالمان په کور راځي نو هغوی د کور نه خندق تاوي. که ستاسو خوښه راځئ چې دلته خندق جوړ کړو. محبوب وایي دا مشوره مې خوښه ده. دې غزا ته غزا د خندق وایي، او بله ورته غزوه د احزاب وایي. احزاب ورته ځکه وایي احزاب جمع د حزب ده، د کافرانو لوی لوی ټولي او ډلې یو ځای شوي دي، په محبوب حمله راوړې وه. لسو کسانو باندې لس گزه اوږده، لس گزه جوور او لس گزه سور ورکړی شه چې دا به تاسو کنئ، کندې به وباسئ. خو محبوب دا اعلان وکړ چې چا ته کلکه پرخه راله یا کلک کاڼی مخې ته راغی ماتېده نه، بیا ما ته اطلاع وکړئ، هغه به بیا زه ماتوم. د حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ په حصه کې پرخه راله، کلکه پرخه راله، نه ماتېده. محبوب ته وایي دوه پرخې راغلي ماتېږي نه. محبوب چې راوړندې شه، په دې یو پرخه کولنګ یې اوچت که چې ګزار یې وکړه، یو برېښنا یو رڼا پورته شوه، د فارس ماڼېګانې پکې ښکاره شوې. اعلان یې وکوي زما امتیان به فارسم فتح کوي، دا ماڼېګانې به نیسي. او چې دویم ګزار یې وکړه نو په هغې کې د قیصر روم د رومیانو ماڼۍ ښکاره شوې. اعلان یې وکړه چې زما امتیان به دا علاقه هم فتح کوي. هر زمانه کې منافقانی کنه، د اسلام جامه کې چې کلمه وایي او د محبوب د شان منکري. نو مدینه منوره کې منافقانو واورېده چې نبی علیہ السلام وویل چې روم بني سما او فارس بني سما. روم او فارس نیول هغه زمان کې داسې خبره وله که یو مجاهد تا ته ووایي چې زه به امریکا نیسمه او زه به برطانیه نیسمه، نو د خلکو عقل خو یې نه مني، خدای تعالی ته اسانه ده. نو هغه وخت سره قیصر روم د نیمې دنیا بادشاه و، کسرا فارس د نیمې دنیا بادشاه و. نو چې محبوب دا اعلان وکړه نو مؤمنانو ومنله چې دا د اله العالمین پیغمبر دی، د رب کریم امداد ورسره دی نیسي. لیکن منافقانو ونه منله. منافقانو ګنګوسي خواره کړل. یو بل ته وویل دا خو د غیبو خبره کوي، دته څه پته لګي چې دا ځایونه به زما امتیان نیسي، دته خو د غیبو علم نشته دی. دا یې څنګه خبره وکړه؟ دا اعتراضونه شروع شو. چا محبوب ته وویل چې بعضې منافقان داسې خبره کوي. د خندق کار بند کا او راغې مسجد کې صحابه کرام راغونډ کړل. اعلان یې وکړ وی تاسو کې څه جماعت پیدا شوی دی چې هغوی زما په علم باندې اعتراض کړی دی. ډېر خفه و. یو شخص پاڅېده وی دا اعتراض چا کړی دی؟ د ډېرې غصې نه محبوب ورته وایي ستا پلار کړی دی. هغه کېناست. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پاڅېد وی رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبک نبیا. محبوب پتا ډېر خوشحال ته زمونږ پیغمبري مونږ نه سهو خطا شوی دا مونږ کې چې هر چا دا خبره کړې غلطي کړې ده. کنن تا مونږ ته عفو وکړه، الہ العالمین به د قیامت پر ورځ ستا امتیان معاف کړي. د دې خبرې سره د محبوب غصه آرام شوه او بیا وویل فهل انتم منتهون، منع کېږئ، بیا خو به اعتراض نه کوئ. صحابه کرامو په چغه وویل چې بیا به اعتراض نه کوو. بیا یې ورته وویل فهل انتم منتهون، منع شوئ؟ وی منع شو. په درېیم ځل اعلان سره ټول دا ومنله چې بیا به په علم اعتراض نه کوو. محبوب د منبر نه راکوز شه. اولین د نبی علیہ السلام په علم چې اعتراض کړی دا د مدینې منورې منافقانو کړی دی. او نن هم کم خلک چې د محبوب په علم کې غږیږي، عجیبه خبره دا ده دومره علم لري او دومره نه لري. ته دومره باتوري چې د محبوب د علم انداز لګي. مولانا صاحب ستاسو د مقتدیانو علم معلومولی شي چې دا سړی دومره وبو علم لري، دا دومره د خپل شاګرد علم دی معلومولی شي.
ولی شاگرد دا کولی شي چې د مولانا صاحب علم اندازه ولګي امتی را پورته کیږي نن د امام الانبیاء په علم کې غږیږي دومره لري او دومره نه لري دارمی شریف حدیث دی اول جلد کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما رب ذوالجلال پختنه وکړه چې فيما يختصم الملأ الاعلى فرشتگان لوی جماعت هغه پس شي کې جګړه کوي ما اول انت اعلم یا ربي ربي کریم علم تاسو سره دی فوضع كفه بين كتفي فوجدت برده بين صدي وإله العالمین کف بلا کیف زما د دوړ ولو مینس کې وضع کړ دا متشابهات نه دي مزید نور څوک پنه پويږي او واي وجدت برده بين صدي او دا غیر احوال تاثیر نه دوړو سينو په مینس کې ما حس کړ دا غیر نه بعد نبی اسلام فرمای فعلمت ما في السماوات وما في الارض دا اسمان کې چې څومره اشیاء او په دې ځمکه کې چې څومره اشیاء او په دې ټولو زما علم راغی فعلمت ما في السماوات وما في الارض دا اجمالی کلی علم نه او کلی تفسیری علم دا د رب ذوالجلال دی د ذرات او ذرات علم دا د الہ العالمین علم دی د نبی اسلام علم الہی کله ور کوي ور سروي بعض اوقاتو کې تیاخلی بیا نبی گاهی با پای می اعلی نشینم گاهی با پشت پای خود نبینم یعقوب علیہ السلام کنعان کې بچی پسې جاړ سترګړندې شوې او بیا کله چاغه انی لاجد ریح یوسف یوسف علیہ السلام بوی حس کوم بیا دلری نه بوی د قمیص حس کوي دا ټیم پټه ملاه کله ور کوي کله نه ور کوي عرض می دا کو خندق کې کار شروع دی امام الانبیاء علیہ السلام په خپل لمنه کې د خندق نه خور او چتای یو صحابي مبارک وای چې نبی علیہ السلام تکیه کړی وا او دا لمن یو طرف ته شوی وا ما چې د نبی علیہ السلام خېټه او سینې ته او قتل هغه نورانی چهره هغه نورانی بشرا دې گردونو باندې دومره آلوده وا چې ما د رسول الله مبارک د وجود چمړو نه کته ټول گردونه مې په نظر باندې رالل خپل کار کوي لګیا دی د صحنه کې محبوب د ډېرې لوګي د وجنا یو کانی تاډه وهلی دا یو انصاری نوجوان راغی لمن اوچت کړه په خېټه باندې دوه کانی تړل شوی دي محبوب توای جهاد کوم د الہ د رضا لپاره لیکن نن داسې لوګه په ما باندې راغلی دا چې دوه کانی می خېټه پوری تړلې امام الانبیاء علیہ السلام اډه وهلی وا کې ناستا لمن اوچت کړه هغه نوجوان یو کانی تړلې دی او محبوب په خپل خېټه دوه کانی تړلې ورته وي خودل زما دا حال دی حضرت جابر رضی اللہ عنہ د محبوب دا حال چوکت کور تلاړ بی بی توای کور کې سشتا وی دو سیر اور بشوړ دی یو د چیلې بچی دی حلال کروټای ورته وکړو وای چیلې مې حلال کا او د اور بشوړ مو پاخه کړل او هغه واغېګل واپس را ل محبوب توای زما دعوت دې ما سر روټي تلاش امام الانبیاء علیہ السلام ورته ما ته یوازې کده خندق نوجوانان ټول وګړي زر کسان دي دامو ګری حضرت جابر سے بوئی ما د حیا نه غونک قوایم چې ټول مرا ولا کور کې سنشت دی بخفش قوایم چرای ولا نو دوسر اور بشو وړدي غلی شو اے محبوب زما رائے تو نقتل بلال سے توي اعلانو کا اے د خندق صحابه کرام او خادمین ټول راځي جابر سے روټي کړي ټول را روان شي ډېر خفش پمنډ منډر عالم بیبي تم یو له شرمېدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام زر کسان را روان کړي دي بیبیم باز اوقاتو کې ناشنا مشاورې وی بیبی را تویل چې تا ورته ویل ټول را ولا کده ځان نه را روان کړل وی ما ورته نه دی ویلی دای د ځان نه را روان کړل وی مخه فکیګه د ملمانستانه دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه ملمان دی اپی پویږي وای چې کله کسان رالل یو ماشوم ته محبوب وای ورشه د جابر سے بیبی ته وایا چې سو زه درغلې نه يم د کټوي ګوره کټوي نه غری نه کوزنه کې او چې زه درغلې نه يم نو اول پتنار باندې پورې نه کې او چې کله محبوب را ورسېدا فتفل فيها بخاری شریف حدیث دی تفل لاړی تو کول توای نو وای محبوب په دغه وړو کې لاړی ټوکړي او باغ کټوي کې م لاړی واچولې بعض خلک دا وای تلاوت په زبان راشي نو هغه کې برکت شته خو ذات کې برکت نشته نو دا لاړی څه شي دی متولد من اللحم دی جز من الذات ته کنه دا ذات دی که ذات نه دی راسو
نو دا کچرته یوازې تلاوت وي خو تلاوت به کړي وي او چف به کړي وي بس وا نه مبارک خپل لاړې پکې اچي د بخاری شریف حدیث ته هم د برکت نه ډکېږي او بیا بی توای چې دا وړه یوازې په خوله نشي د چم گاون کورونو زنانه و تر وغواړه لس کسان په یو کاسه باندې کینی روټي ورتا چې محبوب دو کانی په خېټه تړلې دي خو خپل اول نه کینی او روټي خړلې کیږي په اخري دفعه کې محبوب په خپل باندې کیناس او څومره د غربت زمانہ دا د جابر سے پکور کې یو کاسه د کدوې مکاسه خوشل شل بناس وکن یو کاسه دا نور انتظار کوي لس مړیږي هغه وزي او بیا لس نور کینی هغه مړیږي هغه زی بیا لس نور کینی په اخري ځل باندې سلام ځل باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کیناس او چې کله کیناستا بیبی رالا محبوب توای هغه کټوي چې اوله خوروا کا ساغه ما چمچ او چتولا څنګه چې ډک او مق شانت لګیا د خټيږي وډکا ده د دینه یو چمچ خوروام نه کما شوی محبوب ورتوای دا په چم گاون کورونو تقسیم کا دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کثرت طعام او د خیر او برکت هغه معجزه وا واپس راغې کار شروش خندق سر ته ورسید کفار را ورسیدل غیر چاپیره قبضه جوړ شو او سوار له سورج په دې کې کافران پراتو او زه په زه باندې مورچلې جوړې شوې په یو مورچل قومندان حضرت علی سے مقرر په بل مورچل صدیق اکبر رضی الله عنه مقرر دا حاجیان چې کوم جماعتونو تزي ویدار صدیق اکبر سے مسجد ته او دار حضرت علی سے مسجد ته دا فلان دار دی هغه مورچلې په دې ځای کې جوړې کافران غیر چاپیرا په دوه اړخونو راتلې نشي اغلتا کجوري دي جنگ کیږي نه کوم اړخ نه چې د جنگ خطر ده لس غزه فاصله کې خندق دی او چې اسخیز وهین لند خندق ته ورځيږي دې خوارات لینش سلورم ورځ د جنگ دا ډیر زیات غشي ورول یو ورځ دومره شدیده حمله راوړه چې دا دوحا د ټیم نه جنگ شروع او د ماخامه پوری دغه شو باران دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سلور منځونه ورکه قضا شو سلور منځونه او بیا په دویمه ورځ باندې د نبی علیہ السلام نه د ماجیګر منځ قضا شو او بیا د ماخام د نور پرې وته نه بعد اولی د ماجیګر منځ کا او بیا د ماخام کا عمر فاروق سے براغه ویمانه د ماجیګر منځ قضا کړي محبوب ورتوای خدای دی کورونه او قبرونه د اور نه ډکی مانه د ماجیګر منځ قضا کړي دی او بیا د ماجیګر هغه منځ د ماخام نه مخ کې ادا کا بیا د ماخام منځ قضا یې وروړه دا سه صحنه شروع وسلورم ورځ دا د کافرانو یو پهلوان دی او هغه د بدر په میدان کې زخمی شوی هغه دا قسم خوړلی چې ما خپل انتقام اخسته نه زب سر پټ نکم او سر بغوړ نکم دوه مرګري نور ځان سره کړل او اراده یې وکړه چې په هر قیمت موږ په خندق پورې وځو او یا بزانو نه وژنو نو په دې خندق یو ځای کې داسې خوړګې شان راغلیو ساحه لږه ټیټه وه نو درېواړو په دې باندې اسونه راواچول د دې یو کس اصلا د پریوته د پاسه نور باندې جنگ شروع شغال ته مردار او دا دوه کسان را پورې وتل چې صحابه کرامو د غشو گزارونه پکول نو دې پهلوان اعلان وکړ چې زه د عزت او د شرافت مرګ غواړم نو هغوی پوه شو په دې باندې چې دې پهلواني کوي اعلان یې وکړ چې ما سره پهلواني وکړي یو سړی په مقابله راشي زر والا په ما گزارونه مکوئ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې د پهلوانۍ ته څوک ورځي صحابه کرام خاموش حضرت علی کرم الله وجهه پاس د اجازه تو کوي زورزم محبوب ورتوای تکینا به اعلان کوي د دې کافر مقابله څوک کوي دا ډیر لوی تکړه پهلوانو د بچ کله د غوی په سرمن قدم کې خود بیا به سلو پهلوانانو ته چیلنج ورکاو چې زما د قدم نه سرمن را کاږي چا به استین شو د ډیر قوي پهلوان د غوی په سرمن به قدم کې خود سلو پهلوانانو به بیا اخلاصول نشو پدریم ځل حضرت علی سے مبارک وای زب ورزم محبوب ورته په خپل لاسونو پټکې وتړ او به مخه تراويست هغه طرف نه کفار پننداره وسیل دي دی اړخ ته صحابه کرام په سیل ولاړ دي او د دوړو په منځ کې حضرت علی سے او دغه کافر په مقابله کیږي او دومره بی دینه
چې د اس نه راکوش شو، د اس پونډۍ په توره باندې ووهلې. حضرت علي صاحب ته وایي دا سوچ اونه کې چې ګینې دا پهلوان به په دې اس واپس وتښتي، اس مې ستا د وړاندې مړ که، یا به تا وژنم جنت ته به دې رسوم او یا به ستا په لاسونو ځان جهنم ته رسوم. بیا ورته وایي ته څوک یې؟ هغه ورته وایي انا علي بن ابي طالب، د ابو طالب زوی یم، علي یم رضی الله تعالی عنه. ویزه واپس لاړ شه، واپس لاړ شه، ستا پلار زما ډېر کلک اشنا و، تا سره جنگ نه کوم. حضرت علي صاحب ورته وایي ما ته چا ویلي دي چې تا د عربو سرزمین کې دا اعلان کړی دی چې ما نه مقابل جانب خصم درې خبرو کې یوه خبره غواړي نو په دریو کې یوه خامخا منم. رښتیا داسې ده؟ وی او په دریو کې یوه منم. وی زما اوله خبر دا ده چې ایمان راوړه. وی دا خو نه منم. وی زما دویمه خبره دا ده چې جنگ مه کوه واپس لاړ شه. وی دا هم نه منم. وی دریمه خبر مې دا ده چې بیا ما سره جنگ ته تیار شه. د دې خبرې سره په هغه باندې ناشنا غوسه راله او داسې ټوپې ووهه. عجیبه خبره، وی د عربو سرزمین کې ما ته لا داسې خبر چا نه وه کړې. او په حضرت علي صاحب مبارک گزار وکړه، د سپر او د ډال په دفاع سره هغه دفاع وکړه. تاریخ لیکي چې دومره زور حضرت علي صاحب ته ورغی چې دا زنګنونه یې راقت شو. دا چې کوم روایاتو کې راځي چې زنګون عمره په ځمکه ننوتو، دا د شیګانو روایت. معتمد روایت دا دی چې زنګنونه یې راقت شو، بیا رانیغ شو. او چې کله په دې کافر باندې گزار وکړه، د هغه په سر جنگي خول بیدو پرته وه، مغفر پورتو، هغه بیدو او مغفر دواړه وشلېدل او د کافر دا سر د دې جامې پورې داسې وشلېده ټول پرېواته. او د پرېوتو سره مسلمانانو د الله اکبر ناره پورته کړه او داسې زنګاوي لاړې چې حتی جاوبته الجبال، د مدینې منورې په دې غرونو کې دا زنګاوي راوتمبېدې د خوشحالۍ. او دا دویم کافر په منډه لاړه، خندق ته پرېوته. د بره نه ګزارونه ور باندې شروع دي، هغه آواز وکړه البراز البراز، مخې ته څوک روزئ، پهلواني کوم، د شرافت مرګ غواړم. حضرت علي رضی الله عنه ستړی ستومانه اعلان یې وکړه چې ګزارونه بند کړئ، لنډ خندق کې د سره مقابله کوم. بیا خندق ته ورکوش شه، 10 گزه فاصله خو لویه علاقه وي او لنډ په خندق کې د هغه سره مقابله وکړه. دویم کافر په خندق کې دننه مردار کړ. په دې صحنه کې راشه د محبوب د خاندان د بیبیانو غیرت وګوره. د شپې بني قریظه وعده ماته کړې ده. سهار ټیم دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنانه شاته کورونو ته لېږلې وي، ځکه چې بني قریظه سره لاسلیک داو چې هغوی به جنګ نه کوي. یو صحابي پیردار دی حسان ابن ثابت رضی الله عنه، شاعر د نبی علیہ السلام. اخوانه بنو قریظه یو جاسوس راولېږه چې ورشه دغه قلاګانو کې وګورئ چې د سړو ګنګوسې شته که نه، که سړي ورکې نه نو حمله به وروړو، او که چېرته سړي ورکې وي بیا به جنګ نه کوو. بی بی صفیه رضی الله عنها د نبی علیہ السلام ترور ده، د حمزه صاحب خور ده. هغه بالخانه کې ولاړه، جاسوس را روان دی. حسان ابن ثابت توای رضی الله عنه چې دا سړی ما ته جاسوس ښکارېږي، دروازې په خوا کې ودرېږه، دا مردار کا، کدا دې مړ نه کو، ګوره دې اړخ نه خطره ده. حسان ابن ثابت رضی الله عنه ورته وایي ما ته د محبوب د خوا نه د اجازت نشته، ما ته یې د پیرې خبره کړې ده، دا کار نشم کولی. بی بی صفیه رضی الله عنها زنانه ده، د محبوب ترور ده، راله دروازه کې ودرېده او یو اړم کوټک ور سره دی په لاس کې، او چې کافر نږدې راغی په صدغه تور سپینې ووهه، مردارې بره راله. حسان ابن ثابت ته چاړه په لاس کې ورکړه، ورشه سر ته پرې کا او راوړه چې دلته یې ویزان کم چې کافران یې وګوري. هغه ورته وایي ما ته د اجازت نشته. بیبي مبارکه په خپله کوزه شوه او چاړه راواخیسته او کافر یې حلال که، سر یې راواخیسته او په بله خانه کې ځوړن که. بني قریظه چې دا وکتل چې زمونږ د جاسوس دا حل دی، وعده یې د شپې ماته کړې وه لیکن هېڅ فایده یې ورته ونه کړه، په دې اړخ رانه 14 شپې تېرې شوې. په 14مه شپه باندې محبوب اعلان وکړ ټول د شئ ستړي ستومان یې، نن به د خندق پیرداري امام الانبیاء وایي زه په خپله باندې کوم. ټوله شپه ګزمه یې کوله، پاس باندې سور دی، ګزمه کوي، سخته یخني ده او شګې راواخېستې، دمې کړې، شاهات الوجوه ویلو سره یې دا ویشتې
چې څومره کافرانو له ټولو سترګو تراشه کې ورسېدي. داسې تیاره وه. حذیفه رضی الله عنه وایي چې ما دا لاس را اوچت که سترګو ته مې ونیو خو دا لاس زما نه ښکارېده، دومره تیاره وه. یو سخت باد راغی، جکړ راغی، دغه جکړ هم امدادو او نبی علیہ السلام ګرځېږي، خلکو ددي نیمه شپه ده، آواز کوي څوک دی چې ما ته جاسوسي راوړي چې کافران تښتېدلي که پاتې دي. حذیفه صاحب وایي وی ډېره یخني وه، وی یو کنده وه، زه دې کنده کې پټ شوم چې ما ته ونه وایي چې ته لاړ شه. وی دې کندې په غاړه محبوب پاس تېرېده، زما دا څه خارې واورېده. ما ته یې مننته، ما حذیفه وی حذیفه ما وی او را پاسېږه دې کار ته تخی. وی چې را پاسېدم نو محبوب ما ورته وویل چې یا رسول الله علیه السلام وجود مې رپېږي، د کافرانو منځ ته ورتلل سخت کار دی. وی څه الفاظ یې ولوستل، په ما یې را چف کړل خو ما پوی پې نه شم چې څه و. وی دومره زړور شم چې د خندق نه واوښتم، د کافرانو په منځ کې ګرځېدم، ما وی که زه په خپل کور کې یم بیا نه یېرېدم. وی چې ورغلم کېناستم، باد ډېر زیات دی، اور یې مړ که، دی اور بلی اور مړ کېږي. خو ما ته نبی علیہ السلام وویل که کم کافر دی وژلی شو وژنې به یې نه، ځکه چې بیا ګیرېږي. یو سړی ګورم چې اور ته ځان ګرموي، دا لمنې په شا راړولي، داسې ډېر چاغ دی. دې ملګري ته مې وویل دا څوک دی؟ وی دا ابو سفیان دی، دا د کافرانو مشر دی. دې وخت کې ایمان نه وروړی، ما وی سې پلار به ایمان راوړ. وی ما دې وژلی شو، خو که محبوب ما ته ویلی نه وی چې ګزار مه کوه نو ما وژلی شو. ابو سفیان ډېر هوښیار انسان، مخې خلکو ته راواړو، وی د جاسوس خطره ده او هر سړی د خپل ملګري نه پوښتنه وکړي چې نوم دې څه شی دی. دا آواز ما واورېده، وی د مکې معظمې او مشرک نوم مې یاد کړ. ملګری ما ته وایي نوم دې څه دی؟ ما ورته یو نوم واخیسته چې فلانی یم. چې کله دا باد نورم زیات شو، دیګونه یې واړول، د اوښانو پړي وشلول، اوښان په منډه شو، جکړ راغی. نبی علیہ السلام فرمایي ما سره خدای تعالی په باد امداد کړی دی، هغه دغه باد. ابو سفیان پوه شو چې نوره ګزاره نه کېږي، اعلان یې وکړه الرحیل الرحیل، زه کوچ دی او یو بل ته یې سارېږئ مه، د چا نه به ګیلې نه کوئ، هر څوک ځان مکې معظمې ته رسوئ، ځان ځاني ده. منډه شروع شو. وی دې نه لاړم غطفان قبیلې مشرانو ته، هغوی م په تېښته و. واپس رالم، د تهجدو ټیم دی، امام الانبیاء علیه السلام په تهجدو ولاړ دی. سخته یخني ده، د یخنۍ نه مې وجود ړچ وایي. وی نبی علیہ السلام چې رکعتین وکړل، 2 رکعته، خپل کمبل راواخیستو په ما باندې واچول. وی ته لږ انتظار وکړه زمونځ خلاصوم. کله چې تهجدو نه فارغ شو، وی بیا زما په دې کمبل کې ما سره خپې وغځولې. حذیفه رضی الله عنه به فخر کول، وی زه هغه صحابي یم چې ما د رسول الله مبارک سره په یو کمبل کې خوب کړی دی. وی چې خو زه په آرام شوم، بیا ما ته وویل اوس راته قصه وکړه. بیا مې ورته د هغې خلکو حالات بیان کړل. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به خندل، مسکای کوله، او سهار کې دا دوحا په ټیم نبی علیہ السلام په وجود ډېر زیات ګردونه و، مبارک غسل ته لاړه. کله چې غسل وکړه، دا نیم سر انځلې او نیم سر پاتې دی، سر یې ټول انځلې خو نیم یې ګمنځ کړی و، نیم پاتې و. مخامخ چې وکتل د غسل خانې پرده وه، دروازه نه وه. چې دې پردې نه یې وکتل، د مسجد نبوي په دروازه کې جبریل علیہ السلام په اس باندې سور دی، توره یې اچولې د غاړې ته، جنگي لباس کې ولاړ دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته آواز وکړ یا جبریل علیہ السلام بیا څه امر دی؟ وی مونږ فرشتګانو د جهاد صلاح ایښې نه ده او تاسو بیا اسباب د جهاد کې خودل. محبوب ورته وایي بیا څه مسله ده؟ وی بیګا د شپې بني قریظه خپله وعده ماته کړې ده، هغوی حمله راوړه، خو بی بی صفیه رضی الله عنها شکست ورکړی دی په یوازې ځان باندې.